حدیث شریف کې راځي چې په خلکو باندې به یو داسې وخت راشي، یو داسې سخت وخت به راشي چې دوی به په هدیرې تیریږي او دغه ارزو او تمنا به کوي چې کاش د مړي په ځای زه په قبر کې وای. د خپلې زندګۍ کې به دومره تنګ شي، د دنیا زندگی خوند به نه ورکوي، زندگی نه به یې زړه موړ شوی وي، خپل ځان به ورباندې بوج ګرځېدلی وي. هغه وخت نن سبا راغلی دی. څومره د فتنو فساد دور دی، څوک ایمان نشي ساتلی، قتل عام دی. شپه ورځ موږ جنازې اوچتوو، جنازونه تنګ راغلو، کفنونه ختم شو، زموږ خویندې کونډې شوې، زموږ بچیان یتیمان شو. په داسې وخت کې هر سړی د مرګ سوال کوي چې خدای بېوسه یم، څه خو نشم کوی، خو مرګ خو ورته راولې چې د ځمکې لاندې طرف د پاسه طرف نه ما دپاره ډېر بهتر دی. د الله په ذات بې قسمې دومره خلک تنګ راغلي دي، دومره تنګ راغلي دي چې خلک نن د مرګي سوال کوي چې خدای مرګ راولي. ځمکې مخ نه پناه شو چې دا ظلم نه ګورو. یقینا نن سبا د ځمکې لاندې طرف موږ دپاره ډېر بهتر دی.